الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حاضرینو عزتمندو مسلمانانو ورونو په مخکو جمعو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت صحیح ستاسو مخ کې بیان شوی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد زندگی داغی بیان شروع د رسول الله د دعوت طریقه من بیان کړی و چې اولنی 3 کاله د الله نبی پټ دعوت چلاو فردن او ځان لزان لبه یو کس ته بیان کو بیا ورو نبی علیہ السلام جهارن او خکارا دعوت شروع کړ کافرانو هم نبی علیہ السلام او داغه صحابو ته قسم تکلیفونه رسول
چې ټول تکالیف او ټول بیان داغي کول خو مشکلو خو مختصرا ما تاسو ته هغه تکالیف چې صحابو ته رسول او هغه تکلیفونه چې رسول الله ته رسول داغي سلګي لګي نقشې بیان کړې وي چې کله کافرانو مسلمانانو ته ضرورونه رسول سیوا کړل مسلمانان داغینه پریشان او تنگ رالل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته د هجرت کولو مشوره ورکړه چې اوس کله پرې دی وطن پرې دی او د دې مکی نه مهاجر شي عبدالرزاق د معمرنا او هغه د امام زهری نه نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل تفرقوا فی الارض فإن الله سيجمعكم صحابه کرامو دا وخت ډیر سخت دی تاسو خاصم مومنان یې زید اکل پرې دی او په دې الله په دې ملک په دې ځمکه کې خواره شي چرتا او د رب عبادت کوي او ان شاء الله الله رب العزت به یوزل تاسو ټول راغون کی او متفق بشي الله به تاسو اخر کې نوار او نمبر در کی فتح به الله در کی کامیابی به الله در کی صحابه کرامو فرمایل چې الی اين نذهب اے د الله نبی کم خوابزو کم طرف تطلل مناسب دی غیر چاپی رټول دنیا کافرو د حبشي بادشاہ نرم دل سړیو او خسړې مشهور نو نبی علیہ السلام ته اشاره وکړه الہونا دی خوازی او اشاره په لاس باندې وکړه حبشي طرف ته چې حبشي طرف ته هجرت کوي او لاړ شي صحابه کرام هغه مهاجر شو هغه حبشي طرف ته چې دینو هجرت شروع ک 15 کالو د نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم حبشي ته صحابه دوزل مهاجر شوی دي پاول زل باندې تقریبا یول صحابه او داغي سره 15 زنانه وي چې ټول 14 کسان جوړېدل دا مهاجر شو او دا ولني مهاجرینو چې د الله د رضا د پاره خپل کله وطن پرې خو دیو پاغه سړو کې یو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ دویم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دریم زبیر ابن عوام رضی الله عنہ سلورم ابو حذیفہ ابن عتبہ رضی اللہ عنہ پنزم مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ شپگم ابو سلمہ ابن عبد الاسد رضی اللہ عنہ وم عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ اتم عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نہم سہیل ابن بیضاء رضی اللہ عنہ لسم ابو صبرا ابن ابی رحم عامری رضی اللہ عنہ او یو لسم حاتب ابن عمر رضی اللہ عنہ دا یو صحابو پزنانو کی یو د رسول الله سلام لوروا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا چې دا د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ بیبی وا دویم سهله بنت سهیل رضی الله عنها دا د ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ بیبی وا او دریم ام سلمہ بنت ابي امیہ رضی الله تعالی عنها چې دا د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنہ بیبی وا او چې هغه وفات شو نو داغه نه بعد بیا د نبی علیہ السلام په نکاح کې دار غلی و
او سلورم لیلا بنت ابی حسما ابن عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ. دا لیلا بنت ابی حسما دا د عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ لور دا بیبیوا لیلا بنت ابی حسما. او پنزم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ بنت سہیل ابن عمر دا د ابو صبرہ رضی اللہ عنہ بیبیوا. دا اولنی مهاجرینو چا پکې لږ نمونه بدلم لیکلی دي خو اکثر او صح قول پکې دا دی. دا یول سړی او 15 زنانه وي دی پټ روان شو وطن پرې خود د الله رضا د پاره او مهاجر شو حبشه تتلل. د الله رب العزت احسانو دی چې روان شو نورستو کافرانو ته پته ولګیدا چله دی وزي او تختی کافر د دی پنیولو پس روان شو. خو الله دا احسان کړو چې دی کله سمندر غاړه تورا سیدل نو دو کشتۍ تیارې ولاړې وي سسورلې پکې ناس دیومي او چې دی ورا سیدل وای چرته زی وای حبشي ته زو کشتو والا ول بس ویل کارو شو دی سوار کړل او کشتۍ روانه شوې. کافر چې ورا سیدل نوري کشتۍ بیا نوي او سکه خدای لاړل نو هغه ویل یاره اوس سمندر دی مونږ پسې پورې کېدی نه شو او کشتۍ لاړې تللی دي نو هغه د هغې ځای نه را واپس شو. دا الله پاک د هغې د هغې تکلیفونو او د هغې د هغې اذیتونو نه خلاص کړل او حبشې ته لاړل. کله چې دوی حبشې ته لاړل دوی تقریبا د رجب نه تر شواله پورې دا 3 میاشتې یا 3.5 میاشتې دی هلته په حبشه کې مسافري وکړه. هلته اوسېدل چونکې هغه زمانه کې نه ټلیفونو نه داسې نور څه طریقې وي او چونکې د دی کار هم لغونې بدل دا و چې تکلیفو په پټه باندې اوسېدل. نو هسې چا یو خبره وکړله وایي مکه هغه چې دی نو فتحه شوې ده او د مکی خلق مسلمانان شوي دي او اوس مسلمانانو ته مشکل نشته. دوی ته پته نه وه دی ویل چې مکه کې امن راغلی دی نو مونږ خو د دې نه را تښتېدلي وو چې کافرانو راته تکلیف رسو. دی مشوره وکړه راځئ چې خپل کلي ته واپس لاړ شو او اوس څوک چاته سوی نه او ټول خلک مسلمانان شوي دي. چې رالل واپس دا خبره دروغ چا خوره کړې او حقیقت داسې نه و. بیا هغه زوړ کارو تکلیف او مشکلاتو سال تک پټ شو چا سره پناه واغستا او څه چې دی نو هغې یو خوا بل خوا لاړل خو معنه دا ده چې امن لا په مکه کې نه و. دا اولني مهاجرو 11 صحابه او 15 صحابیات دي چې دوی تلي وو په حبشه کې د رجب نه تر شواله پورې پاتې وو. بیا مشرکانو د هغې نه سوا تکلیفونه رسول شروع کړل وهلو ټکولو د کورونو نه شړلو بېعزتیانې وي. صحابه کرامو بیا نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ژوند ګران دی څنګه وکړو؟ نبی علیہ السلام مشوره ورکړه وایي ځئ بس هجرت وکئ. په دویم ځل باندې بیا صحابه کرام هغه مهاجر شو تقریبا 2 سړي او 14 زنانه هغه بیا حبشې ته لاړې. شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه هغه د ټولو نمونه مختصرا لیکلی دي. سیرت ابن هشام هم لیکلی دي او د دې هغه تفصیل هم لیکلی دی خو که هغه بیانونو وخت به ډېر لګي. دا دومره صحابه کرام دی بیا په دوباره باندې مهاجر شو حبشې ته بیا لاړل. 82 صحابه او 14 زنانه چې دی لاړل انو کافرانو سوچو که یاره دی باندې چې منګه زور راولو نو دی وتښتي پټ شي او دی به په حبشه کې ځان مضبوط کی او بیا به راځي او موږ سره به جنګېږي او موږ باندې به حملې کوي. راځئ چې لاړ شو او دا د آرام زندگی ولا بی آرامه کو. د حبشي بادشاہ ته به درخواست ورکو دا به تراولو دلته به بیا خپل غلامان کو وو به ټکاو به د دین نه به په زور باندې اړو.
نو دی کې دوه کافران ډیر مشهور په خبرو کې چالاکی کې، یو عمرو ابن عاص او بل عبد الله ابن ابي ربيعه. دی دواړو ته وی چې تاسو زمونږ نمائندگان شئ او نور کسان مسره داسې خو مشران دیو او لاړ شئ د حبشه بادشاہ ته وایي چې دا کسان زمونږ نه را تښتېدلي دي او دا بیوقوفه خلک دی بېدینه او ستا په ملک کې پناه اخیستې ده او دی پسې موږ راغلي یو دا موږ له واپس راکړه. ځان سره ډېرې تحفې واغستې، تحایف یې واغستل چې بادشاه له دا ورکو نو بادشاه به زمونږ خبره ډېره ښه ومني. د بادشاه سره بعضې خواص خلک چې وو هغې هم ځان سره ملګري کړل، معنی هغې هم تحفې ویوړې. هغې وی بېغمه شه بادشاه ته به موږ ووایو دا ټول به تاسو ته حواله کوي. دی لاړل او بادشاه ته وایي چې زمونږ د مکې څه قمقل خلک دی هغې څه نوی دین اختیار کړی دی، د پلار نیکه طریقې پرېښې دي. موږ تا له دې له راغلي یو چې موږ خو پیژنو زمونږ د کلي خلک دی، زمونږ د وطن دی، موږ ته معلوم دی او تاسو یې نه پیژنئ. نو دا به ستاسو په دې ملک لوی شر او فساد پیدا کی او ستاسو دا خلک به هم بېدینه کی، لہذا دا موږ ته حواله کوي نو موږ به ځان سره واپس بوزو. هغه بادشاه ته هغه درباریان هم وی چېرې چې دا خبره خو ډېره ښه وکړه او د بل ځای نه راغلي خلک دي د دوی څه پته لګي، موږ یې دونه نه پېژنو لکه دا د مکې خلک یې چې څنګه پېژني، دا وله ټول واپس که چې بوزي. نجاشي ډېر هوښیار بادشاه و. د هغې حبشې د بادشاه هغه بادشاه چې به و نو هغه ته به نجاشي وي. هغه ورته وایي داسې کله کیدی شي زه کله بې تحقیقه تاسو سره چې دی نو چې زما په وطن کې چا پناه غوښتي څنګه زه بې تحقیقه تاسو سره ولېږم، داسې زه لېږلو ته تیار نه یم، زه یې راغواړم. او دوی دا زور لګولی چې راوي نه غواړي خبئ، ولې دوی ته پته وه چې کله موږ او هغې مخامخ شو نو دوی مسلمانانو له الله داسې یو حکمت او کمال ورکړی دی چې کله موږ هم خبره کوو دوی هم کوي نو زموږ خبره بیا څوک د سره څه ګڼي نه او د دوی خبره د خلکو په زړونو کې لارې کوي. نو که بادشاه حاضر کی نو دا ټول به بیا د بادشاه به او دا قوم به د هغه ملګری کېږي. دی وایي بادشاه حاضرولو ته ضرورت نشته او مې راوله او موږ لې راکړو چپ په چپه باندې به موږ بوزو. بادشاه ورته وایي داسې کله هم نشي کېدی چې زه دی تاسو سره دغه شانه ولېږم او تاسو سره لاړ شي، زه به تحقیق کوم. بهرحال چې دی پوه شو چې بادشاه موږ سره دی داسې نه لیږي، وایي زه ټیک ته راویې غواړه. بادشاه ورپسې قاصد ولېږه چې ورشه دی راوله. دا نجاشي په خپله عیسایي و، دی راوله چې دی نه معلومات وکړو. دی چې کله رالل بادشاه ځان سره خپل پادریان هم کېنولی دي، د عیسایانو چې کوم ملایان دي هوښیاران خلک هم کېنولی دي او دی نه تپوسونه کوي. دی چې کله د بادشاه خواله رالل نو بادشاه ته سجده ونه کړه او هغه زمانه کې چې به څوک د بادشاه خواله راتلل د دربار د بادشاه له به راتلل نو بادشاه ته به سجده ولګوله. دی سجده ونه لګوله نو چې سجده ونه کړه نو دا کافر ورته وایي ګوره که نه دا دومره بېادبه دي چې ته څومره لویه هستي او تا ته سجده ونه کړه. بادشاه ورته وایي دا سجده هم موږ ته ولې ونه لګوله، ټول خلک راځي سجده کوي او تاسو سجده نه کوئ. نو دی ورته ویل چې بادشاه لکه څنګه چې دا خلک تا ته سجده کوي یو وخت داسې و چې موږ به هم انسانانو ته سجدې کولې، ګټو ته به هم کولې، قبرونو ته به هم کولې، ونو ته به هم کولې، هر شي ته به موږ سجدې کولې. الله رب العزت احسان وکړه او الله موږ ته یو نبی راولېږه، پیغمبر راولېږه او هغه موږ ته وویله چې دا سجده د الله پاک حق دی او د الله نه ما سوا دا سجده د هیڅ چا دپاره جایز نه ده. نو لہذا موږ تا ته سجده ځکه نشو کولی چې دا د الله حق دی. بادشاه هغه ورته غوږ کېښود او جعفر رضی الله تعالی عنه هغه بادشاه ته لګیا دی. بادشاه ته وایي چې ایها الملک، اے بادشاه مونږ چې دی نو یو داسې خلکو چې انتهایی په جهالت کې پراتو، ناپوهه خلکو،
منگ با د بوتانو عبادت کو، منگ با مردار خوڑی، منگ با قسم قسم بے حیایانو کے مبتلاو، منگ با خپل ولی کٹ کولا، منگ با د خپلوانو سره بد سلوک کو، منگ با چه دے کمزوری سره ظلم و زیاتے کو. اللہ رب العزت پا منگا احسانو کا او اللہ منگ تا یو نبی و پیغمبر راولے گا. پیغمبرم دا سی عجیب شخصیت دے چه نصب پہ اعتبار پٹولو کے اعلیٰ، دا قوم پہ اعتبار پٹولو کے اعلیٰ، صداقت پہ اعتبار پٹول دنیا کی رشتنی انسانو، امانت داری پہ لحاظ دا طول دنیا نے انتہائی امین دے، دا پاک دامنیو دا عپت پہ لحاظ باندے انتہا ترسیدلے دے. آغا نبی منگل دا اللہ دا دین دعوت راکا، آغا نبی منگ توے چے سجدہ دا اللہ حق دے، عبادت دے او اللہ حق دے، بود تبا سجدہ نہ کوئی، انسان تبا سجدہ نہ کوئی، ونی تبا سجدہ نہ کوئی، دا اللہ نہ سوا نور چا تبا سجدے نہ کوئی. آغا نبی منگ توے چے خپل ولی با پالی، آغا نبی منگ توی چه دیو بل سر احسانات بکوی، آغا نبی چه دی منگ توی دیو بل وینی بنتو یوی، آغی نبی منگ توی چه د بے حیائی و د نارواو نا بزان ساتی، آغی نبی منگ توی چه د یتیم مال نا بزان ساتی، آغی نبی منگ توی چه پاک دامنی با اختیار ہوئی، آغی نبی منگ توی چه د بے حیائی نا بزان ساتی، آغی نبی منگ توی چه پاک دامنو باندے با تحمت و الزام نہ لگوئی. آغا نبی منگ توی چه مزبا کوئی، زکاة باور کوئی، روجی بنی سی. دا سے شروع شو. اللہ اللہ دا تقریر چکل جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی نو آغا بادشاہ ورطا حیران دے. اللہ اللہ چکل دا کافران پوئی شو چیرے جی اس خو بادشاہ بانی او اثر کیگی او بادشاہ سے نچ ددئی مرگرے نشی. تردی پوری علماء لکلی دی چی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل دا خبری کولی نو آغا بادشاہ چی اونو داغ دسترگو نو اوخ کی روانی وی تردی چی داغ گیر پا اوخ کو بانی لمدشوان او آغا چی کمی را غوختی و غیم جڑل او دا کافران وی چی بس ددئی پڑدو مراسرو شو دا خو مرگری کی. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دا قرآن تلاوت موکا آغا نبی چی کم وحی پیرازی آغا دادا قرآن کے خزان لے یو اثر یر دے کافرانو ویل چی اللہ کا کار خراب شو. بادشاہ وی دے زکل تاستان واپس کم زی چی چر توسے گیل توسے گی دا چرا دے خواشو نو دا یو دی نورو تاوی یرا جی بکارو شو زمانگا آغی تحبو تحایب خویس کارو دا عمر بن عاص یا عبداللہ ابن ربیعہ دی نورو تاوی چی سباب دا سکار کوم کنا چی دا بدل طول پا بادشاہ بانی یا وجنم یا بید ملک نو باسا دیو تو یرا خیر زمان قوم دے دمر سختی ندا پکار چمڑی نکی خیر دے کس طریقہ کولش دے چی سبا شو نراغی او بادشاہ توی چه بادشاہ منگ نیو خبر ایرا شویوا دا خلق چه دے صرف دا نوی دین تابع شوی ندی بلکہ دی چی دی نو دی دا ستا دا پیغمبر چه تا صورت الہ وائی دی عیسیٰ علیہ السلام پا بارک دیر بدوائی ایتا دیر سپک گوری نعوذ باللہ. بادشاہ ویزا خیر دا معلومات بمکرہو بے غوارو او دا رعیت خو پیسے اغسطے وی نو آغیم چی دنو بادشاہ تاوی رجی دا خو گورا دا خو بیزتی لکن بادشاہ وی راو بے غوارو دوبارہ بیائی ورپس سوال جواب ہو لے گا. صحابو مشورہ اکلا چی دے اس منگ نا دے عیسیٰ علیہ السلام بارا کی تپوسو کی نمونگ بسوائیو کہ منگ ویو چی دے الہ نا دے نو دے خود تا الہ ہوئی نو خورا سر خلاف کی اختلاف جوڑائی او کہ منگ ویو چی الہ دے خود خبر غلط ہے مشورے دا وکړه د چې بس مخکې رسته خبره مکوي سچ د الله پیغمبر ویلی دی مکه ورته وای چې د الله پیغمبر باندې کوم وحی راغلی بس دا کافی ده. بیا دوباره راو غختل جعفر رضی الله تعالی عنہ بیا متکلم دی د مسلمانانو طرفنا بادشاہ ورته وای تاسو د عیسی علی السلام په باره کې سوای دا غبره کې تاسو سره نظریه ده
حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې بادشاہ کستا خوښی نو چې زرات لما نوې یو صورت راغلو پای کې د عیسی علی السلام او داغه د مور ذکر دی کستا خوښی نو زبا غستا سمخ کې وامه بادشاہ وی زشاب شروع شه جعفر رضی الله تعالی عنہ سورۃ مریم شروع کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا اول د زکریا علیہ السلام جز بیان کا دی پسی دوی مرکو کی راضی واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زکیا دا واقعي شروع کړه تر اخره پورې دا واقعه تلاوت کړه بادشاہ خو پوی دا کله چې د تلاوت د قران کې دا غد سترګو نوخ کې بېږي او خطه شو یو تیلې راواغسته او هغه کافر ته وای چې کافرانو قسم په الله دا قران چې سوي او انجیل چې سوي دي په دې دواړو کې د دې تیلی برابر فرق نشته ده دا بالکل حق او سچ خبره ده الله الله او توي دا ځکه تاسو تواله کول نشه دې زما په ملک آزاد دي او چرته چې دې زما په ملک اوسيږي الته دې اوسيږي دې ته هیڅ مشکل نه هغه کافران هغه چې دنو نامراد شو بعض روایتو کې راځي جعفر رضی الله تعالی عنہ د کافر ته متوجه شو دته مخاطب شو او مدته خبره شروع کړه دته وی چې ز بادشاہ ستا مخ کې د کافر نه د عمرو ابن العاص نه او یاد د بلنا تپوس کوم د دې مال ستا مخ کې جواب راکې وای څه تپوس کې دی ورته وی چې تاسو منګه بوزای تاسو منګ باندې کم دروغ او الزام جوړوي نو زه یو تپوس دا کوم چې منګ دا کم مهاجر راغلیو آیا په مونږ کې کم یو کس د چا غلام شته چې منګه داغه غلامان یو داغه نه را تختیدلیو نو کوم منګه غلامان یو نو باقی چې تاسو له پکار دی چې منګ بوزي او خپل مالکانو لم اواله کوي منګه اصلیو کو غلامان یو نو هغه کافران ورته وي عمرو ابن العاص ورته وي بل احرار کرام تاسو کی یوم غلام نشته تاسو ټول خود مختار آزاد او عزتمن خلک یو تاسو ته دا وکړه نو چې غلامان نیو نو بیا تاسو موږ سره سکار دی دویم تاسو ته ندا کې چې منګه چې د ملک تراغلیو حبشه تراغلیو مکه نراغلیو دین تاسو کا چې من خو مکه کې چرته د چابي ګناوی نه بنوي توي کړي چې نن داغه په من باندې بدل پاتې دي او تاسو من بوزي او هغه ته مواله کوي کله چاوی نن توي کړي نو چلاړ شو هغه خپل غاړه ورکو چې بای راشه چې سره کې هغه وک نو دی ورته وي بادشاہ ولګید نو هغه عمرو بن العاص ته وي هل احرقوا دمن بغیر حقه اے کافرو آیا دی مسلمانانو د چاوینا نا جرم او په ناجایز طریقه توي کړي دا نو هغه عمرو ابن العاص ورته وای چې بادشاہ ولا قطره من دمین وینه تو یول خلری خبره د چې یو ساس کې د وینم لاده د چا توي کړي نه دی نو دا داسې خلق دی پاک خلق دی بیا ورته جعفر رضی الله تعالی عنہ وای زتان دا تپوس کوم چې منګ راوتیو د خپل ملک نه خپل خزو بچیم پری خیری کله وطنم پری خې د چمال خو بمرا تختولې نه کله چانم سشیرا تختولې نو هغه دی راته وای نو بادشاہ ورته وای چې اے کافرو وای چې د مسلمانانو تاسو نه سشیرا وړې د چا حق پښتا نو هغه کافر ورته وای امر ابن العاص چې والا قیرات
بادشاہ یو قیرات چه ده ان یو پیسه چه ده آغام ده ده چانه در ازای کڑی نی در تختولی نو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی نو بیاس تاسو پا منگ سا حق دے چه تاسو منگ نیسی او منگ واپس بوزئی او منگ لتکلیف و سزاگانی را کوئی پریگی دی چه منگ چه دے نو دخپل رب عبادتو کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی اما اللذی کننا علیہ فدین الشیطان اے بادشاہ منگا چه دین مخ کے کم دین باندیو نو آغا دا شیطان دینو و امر الشیطان و آغا دا شیطان لارا و داغی حکمو منگا دمرا نا پویو چه نکپرو باللہ و نابد الحجارتا منگا اللہ چه منگے پیدا کڑیو منگے دا نشنا موجود کڑیو منگلا خوراک اس کا کرا کئی زمنگ طول انتظام آغا کئی آغا اللہ بانے با منگا کفر کو او دا گٹو عبادتونا با منگا کول نو آغا دا شیطانی دل منگ پری خودا و اما اللذی نحنو علیہی دا اس چه منگ پا کم دین باندیو فدین اللہ عز و جل دا دا اللہ پاک اغا دین دے چه اغا دی عزت منو دیرو چت ذات دے نخبرو کان اللہ بعث الینا رسولا کما بعث الی الذین من قبلنا اے بادشاہ مونگتا خبر در کہو چه اغا اللہ مونگتا پیغمبر را لے گلے دے چکم اللہ پاک مونگتا پیغمبر را لے گلے دے لکا سنگ چه زمانگ نمخکنو قومونو تا پیغمبران را لے گلے شویو فاتانا بالصدق والبر آغا مونگتا رشیا خبر راوڑی دی او مونگتا حکم کئی چه دا خلقو سر احسانات کوئی ونہانا عن عبادت الاوثان او منگا غی پیغمبر د بوتانو د عبادت نمانی کڑیو فصدقناہو و آمنا بیہی منگا داغی نبی تصدیق کڑو او منگ پاغبانی ایمان راوڑے واتبعناہو منگا دا آغتا بیداری کڑی دا نو اے بادشاہ چے کل منگا شرکو نو دے خلقو منگ سر مینا کولا محبت کو ناروام کولا نو دے ٹولو منگ سر مینا کولا کل چے منگ دے یو اللہ عبادت شروع کا کل چے منگ دے شرک نہ توبہ وستلا نو فلما فعلنا ذالکا عادانا قومنا کل چے منگ دا کارو کنو منگ سر زمن قوم دشمنی شروع کلا وارادو قتل النبی الصادقین او آغای زمنگ داغی نبی دا قتل اراده وکړه چې هغه رښتینی نبی دی او د اراده وکړه چې منګه واپس د بوتانو عبادت تواړی اے بادشاہ ففررنا الیک بدیننا ودمائنا اے بادشاہ منګه ستا ملک ته راغلیو مزدوری لنیو راغلی منګ ستا د ملک ته پناه د پار راغلیو خپل د دین د حفاظت د پار راغلیو چې دا کافران منګ د دین ته نه پریری د خپل ویني د حفاظت د پار راغلیو چې د زمنګ ویني تو یول غواړي اے بادشاہ گچرت دا قوم منگ پریدی نو منگوم دلتا پارام زندگی تیرا کو دا زمان خبرو بادشاہ چه دا خبر واوری دی نو بادشاہ و توی کلم زچ دے نو تاسو دیتا نو واپس کو تاسو بدلتا ہے اللہ اللہ بیا نبی علیہ السلام مدینی منوری تلال او چکل صحابه کرام الله اکبر دا صحابه واپس لل خیبر فتح شویو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تا پتہ لگے دا نور صحابوں ای تا پتہ لگے دا چې خیبر فتح شو مدینہ منورہ کی دی واپس روان شو د حبشینا او مدینی ته چلاړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سرا غاړه میلاو کړه او نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته پته نشته چې نن زه د غزوه خیبر باندې ډیر خوشاله ما او کده جعفر په دې راتلو ډیر خوشاله ما چې زما صحابه هغه ما خاطر ورسېدل او روغ رمټرال ډیر زیات خوشاله نبی علیہ السلام د دې مهاجرو په واپس لو او نبی علیہ السلام ور سره کې ناستو ما ته واقعي وای ټول تفصیلی ورته بیان کا آخر کې و جعفر رضی اللہ تعالی عنہ چې یا رسول الله د نجاشی بادشاہ منگ سره ډیر لوی احسانات وکړل منگ سره ډیر خېګړې کړې اے د الله نبی منګ چې کله را روانې دو
نو نجاشی بادشاہ مونږ ته وی چې زما سلام خپل پیغمبر ته وایي او هغه ته وایي چې د تا باندې ایمان لري ورته وایي چې هغه وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله زلری محبشه کی ما خزستا یو امتی ما هم پتا باندې ایمان راوړی دی او جعفر رضی الله تعالی عنہ توای کچر تدا حکومت او بادشاہی نه وي داران نتلې نو زبتا سره تلې او زب خادم د رسول الله جوړ شوی وي داغه خبري چې سره پواوري دی قران اورید هغه باندې دومره اثر شو خو یو خبره به کې چې تاسو کله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته لاړ شئ زما سلام به ورته وایي او ما د پاره بچ دینو دعا او ته وی چې دعا مو کی او قاصد ورسره کوي چې د تاسو کلاره کې تکلیف نه راسي هغه قاصد د حبشین او سره تلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خان ایمان راوړ او د دعا درخواست کړو نبی علیہ السلام ورشه مال او براوړی نبی علیہ السلام پاسه د او د سیوکم او بیا لاسونه چت کړل او دعا وکړه اللهم اغفر للنجاشي اللهم اغفر للنجاشي اللهم اغفر للنجاشي یا الله نجاشی بادشاہ ته بخنو کا یا الله نجاشی بادشاہ ته بخنو کا یا الله نجاشی بادشاہ ته بخنو کا دی غیبانه ایمان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راوړو او بیا روایت کې راځي حدیث کې دا چې کله وفات شو دا بادشاہ نو دا په حبشه کې یو مسلمان بادشاہ او ټول قوم کافرو نبی علیہ السلام له خبر راغی چې د حبشي بادشاہ وفات شوی دی نبی علیہ السلام صحابه راغون کړل او نجاشی بادشاہ له غیبانه جنازه وکړل بعض خلک د دین استدلال کوي وای دا نبی علیہ السلام د جنازه کړي نو دار څوک چې وي مرشي بل ځای کې دلته تنشه رسېده غیبانه جنازه خدای استدلال غلط دی زمونږ د احناف مذهب دا دی چې مړ مخې ته نه نو غیبانه جنازه نه کیږي نبی علیہ السلام د نجاشی بادشاہ غیبانه جنازه کړي و بهشکه خدا معجزه د بل چا کې دی دویم هغه پناه او هغه غرونه او هغه شاړې او هغه دشتې او غرس الله لري کړو د الله نبی تخکارا کېده او دا معجزه شو او یا خصوصیت د نجاشی بادشاہ شو دا دغه خصوصیت شو هغه پورې خاص داغه نه بعد د نبی علیہ السلام صحابه په ډیرو ملکونو کې شهیدان شوي دي نبی علیہ السلام ته خبر راغلی دی دعاګانې ولا غوښتي او خو نبی علیہ السلام ولا غیبانه جنازه نه د کړي کدا معمول وینو نبی علیہ السلام به د نورو خلقم کړي وی کنه چې د بل چای نه دی کړي او صرف د یو کسې کوله دا خصوصیت شو د نجاشی بادشاہ نو دا د صحابه او هغه هجرت دویم هجرت حبشه ته تر دې پر واقعا بیان شو ان شاء الله باقی تفصیل به ورپسې کوو اخر دعوانا